یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر راغلی هر کله راشئ زمونږ هغه ملګري کم چې د فیسبوک په لیکه موجود دي هغوی ته هم هر کله وایو تاسو دا وخت د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 90 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ زه یم اباسین یوسفزی زمونږ د نننۍ خپرونې موضوع وه د عزیز مانیروال شاعري عزیز مانیروال زمونږ د دور یو ډېر لوی او خوږ شاعر دی عزیز مانیروال زمونږ د شعري دنیا یو داسې سپېڅلی او ښاغلی نوم دی د چا د شعر په برکت چې زمونږ ډېر اساطیري رنګونه هم خوندي شوي دي په هغې کې عزیز صاحب وخت په وخت باندې رنګ په رنګ خیالونه شیندلي دي او په دغو خیالونو کې زما ډېر شعرونه خوښ شوي دي مونږ یو ځای مشاعرو کې کینو پاسو د یو بل سره ګرځو را ګرځو نو د یو بل هغه کلامونه مو اکثر اورېدلي عزیز صاحب وایي چې که دي د سمې که د غره ښکلي دي که دي د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي او یاره رښتیا را باندې څه وایې یاره رښتیا را باندې څه وایې دا پسرلي ستا نه په څه ښکلي دي او ساګ د شړشمو د جوارو ډوډۍ ساګ د شړشمو د جوارو ډوډۍ ټینګې شوملې خواږه ماسته ښکلي دي وطن ته راشه مسافر اشنا وطن ته راشه مسافر اشنا دلته هوا دلته اوبه ښکلي دي او خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه خیر دی د بل چا نه پوښتنه وکړه زما بریتونه ستا باڼه ښکلي دي او د سود او زیان حساب کتاب خبرې د سود او زیان حساب کتاب خبرې د عزیز هسې هم مازغه ښکلي دي که دي د سمې که د غره ښکلي دي ټوله دنیا کې پښتانه ښکلي دي د عزیز مانیروال د شعر په هکله مونږ په وړومبۍ ګنټه کې ډېرې خبرې کړي دي بلکې ټوله ګنټه مو دا خبرې کړي دي اوس دا ګنټه د ټلیفون د ملګرو وي د فیسبوک د ملګرو وي دا د اس ام اس د ملګرو وي نو ګام اخلو اول د اس ام اس لوري ته آصف خان ریګیوال وړومبی میسج کړی دی وایي چې د یو لیوني نه چا تپوس وکړو چې عقل غټ دی او که میخه لیوني ورته ویل پخوا به عقل غټ او اوس میخه زبردست شعرونه دې رالیږلي دي ګلونو خو په هغې کې څه ټکې مکې پاتې زه پکې اصلاح کوم یو شعر ته وایم زه دومره درد ولې محسوس کمه چې زړه له راشي دا سړی څوک دی زما څه کېږي او څه له راشي تاسو یو ګورئ تاسو پکې ټکي پرېښي ما پکې یو ټکی ور واچو ظهور بابا د ګلبرګ نه وایي السلام علیکم ګرانه او قدرمنه ډاکټر صاحبه مینه او احترامات قبول کا سحر د خوب نه زر بیدارېدل پکار دي ولې چې دا وخت رزق تقسیمیږي او یعنی وختي پاسېدل پکار دي او منځ کول پکار دي ډاکټر صاحب ډېر ډېر سلامونه تاسو او ټولو اورېدونکو ته الله دې ژوند درکړي فرهاد افریدی د خیبر ضلعې نه ډېره مننه الله هم خوشحاله لره الله دې تاسو هم خوشحاله لري او الله دې د الله ښه صحت او د ډېر عزت ژوند درکړي ډاکټر محترم صاحب تاسو ته د مینې خلوص ډک سلام کوم خوږو مینوالو ته هم سلام کوم محترم تاسو شاعري وکړه لیونی ډېره مننه دا لیونی ملګري د زمونږ الله دې خوشحاله لري الله دې صحتمنده لري ګورو زمونږ سره دا وخت بل میسج چې کوم راغلی دی نو هغه دی د فرمان الله بنګش د ټل نه سلامونه کوي احترامات استاد محترم سیلاب زده متاثرینو په درد او غم کې مونږ شریک یو او د افسوس اظهار کوو الله دې لواحقینو ته صبر جمیل ورکړي بالکل
ټولو ولس له ټول وطن له پکار ده چې د سیلاب ځپلو خلکو ته دعاګانې هم کوي او د مرستې کولو کوشش هم کوي، هغوی له تبه تسلي هم ورکوي. ګورو چې د ټلیفون په لیکه وړاندې ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. سلیم استاد صاحب په خیر راغلی، هر کله راشئ. الله پاک قدردان کړ ژوندی اوسئ، برکتي شي. خیر تاسو؟ بالکل خو یو، خدای پاک راته آباد لره. امین امین. ډېر ښکلی پروګرام پیښ شو، ډېره مزه یې وکړه. ډېره مننه. موږ هم عزیز مانیروال صاحب چې دی که نه، جی صحیح وپېژندو. عزیز خو عزیز دی که نه، عزیز خو ډېر خوږ سړی دی. بالکل ما به په ټي وي کې لیدو که نه، جی نو ما سټایل ډېر خوښ و او ډېر ښکلی، ډېر ښه انداز کې به و. بېشکه. نو بس الله تاسو هم راته آباد لري، درانه اورېدونکو ټول ټیم ته مې احترامات پېښ کوم. ډېره مننه. په وطن باندې مو په رحم وکړي. ډېره مننه. عرض دی قربان چې ارشاد. قافله مې د ژوندون په ستنېدو شوه. واه. قافله مې د ژوندون په ستنېدو شوه چې سلګۍ مې د ارمان په ختمېدو شوه. واه. مننه. د نیمګړي ارمانونو به څه وایم، د نیمګړي ارمانونو به څه وایم، د هجران ورځې بیا په ورېدو شوه. واه. مننه چې د وخت په زاهدانو مې باور کړو، چې د وخت په زاهدانو مې باور کړو، د منزل لار مې د کاڼو وویشتو شوه. ای هی. مننه. او د یارانو خپل رنګونه راښکاره شو، د یارانو خپل رنګونه راښکاره شو، په محفل کې چې ډیوه په تتېدو شوه. ډېر ښه دی. مننه. او عرض دی چې د سلیم سترګې په ولې نه رنځېږي، د سلیم سترګې په ولې نه رنځېږي چې شپه د انتظار په غځېدو شوه. ډېر اعلی، ډېر ښه سلیم صاحب. مننه. حجره کې افتاب هم ناسته دی، وحید هم ناسته دی، او بلکې لیټ هم راته لګولی و د موبایل هغه. ډېر احترامات دا هم ورته پېښ کوي، دعاګانې. ډېره مننه. ټولو ته سلامونه، احترامات. سلیم استاد صاحب الله دې خوشحاله لره. دا و ښاغلی سلیم استاد. ګورو چې د سلیم استاد نه پس څوک تشریف راوړي. دا دی راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسیط السلام علیکم. په خیر راغلی، ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ څنګه د خزانې مل نه ګویا سیوان وسیله غځي. د خزانې مل نه څوک؟ ایاز صاحب. خجي ایاز صاحب وایي. تاسو ولې تاسو پروګرام دی خو له ذکر دی خو مزه کا. جی. خو شاعر باندې نو راځي کو بس تاسو پروګرام خالي ورو کنه. خبره ده چې پروګرام اور هم ډیره خبره ده. اوله به ډیره کوله خو په شوق باندې بس. ډیره مننه. الله خوشحال لره ایاز صاحب. او د ټپی ورته ډیر خون بو کی چې مزیدار ټپی وي دا بلتانو غرمو ته پروتیم. واه. وي د زل په سوره جوړه وځي نه مرما. استاد پټه لما کفن شي. سوره حق باندې جړ ګولې مشینه. واه واه واه. شونډي شربت کمال راکوي د دوبه په مې روزن ته کې وسمه. ډیر الله، ډیر الله. دا خاص پروګرام ته دوه خلک کنه. جی. یو هغه څه چې خو نه مولا ته سکول نه تر څه ویل کې بیا پروګرام دی راځه کوم خو بادام داسې به څو ورو. ډیره مننه کوم تاسو، ډیره مهرباني ایاز صاحب. دا ښاغلی ایاز. ګورو چې د فیسبوک په لیکه باندې هارون غني پراچه سلامونه کوي. وعلیکم السلام. محمد ولیم سلام کوي. وعلیکم السلام. او وایي چې الله مو خوشحاله لره. ګډ لکه راته ویلی، یعنی الله مو خوشحال بخته کا. ډیره مننه. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینه وکړه خفه نه شي او بې وفا یاره زه دې ډېره تنګه کړم. ای هی ولي بازي تار کړی وایي ستړی مه شئ. څنګه چل دی باسم صاحب؟ طبیعتونه مزاجونه خوی خصلتونه ټیک ټاک ډېر هر څه برابر دي، هر څه برابر دي. خو د بازو امونه لاړه او سیزن تیر شو. باسم صاحب امونه آسان دي، خو د امونه لیګل د اغوستلو والا ګران کار دی. صحیح صحیح صحیح. هغه تا پیدا کول خو په وخت کې ستوري نو. صحیح ده. خجي صبر وړي نن برا سره سوای بس یو کلام به شامل کما. قربان مننه جی. په قسم په خوده چې په جړه جړه د ستړي کړم. واه.
قسم په خدای چې په جړا جړا د ستړي کړم او د جانان غم لکه تو راته ودې پړې کړم. اوه هاي هاي اوه هاي منه جي او یو تن بل چاته نن د خپل تربور قصه کوله. هاي هاي یو تن بل چاته نن د خپل تربور قصه کوله او پښته جیدات کې بې کور یو غړې کړم. ډیر الله منه جي او چې د جانان په ژوندانه باندې پوره نشولې چې د جانان په ژوندانه باندې پوره نشولې سلګې سلګې د کړم ارمان ته نیم غړې کړم. ډیر الله منه جي او د غربت زور وخت په وخت یارانو پرېخې یم. واه د غربت زور وخت په وخت یارانو پرېخې یم او پښته علم کې دی په دارنګ درګړې کړم. هاي هاي منه جي او نه پاسې دي شمه جانان نه مې وخت تیریږي. آها نه پاسې دي شمه جانان نه مې وخت تیریږي درنو سپیړو د خجران دی لکه مړې کړم. ډیر الله او قسم په خدای چې په جړا جړا ابازین صاحب کوه خو شو کنه نو تاسو کې پښتو چرته ایمان چاته ګور ډیر خوان کوي. سمه او دغه پروډوسر صاحب ته وای چې راوېړي ګور چې پتلو کې وای. سمه ده ګوري مهرباني. منه جی اوکې خوشاله دا خغله ولی ابازه ګورو چې د ولی ابازینا پسوک راځي. السلام علیکم. السلام علیکم. اوه ملګری ټلیفون لګېدل خو پته نشته چې څه آفت پر پریوتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه په خیر تاسو څوک چرته نه؟ د عمر خبره کوم په خبر نه. جی د عمر سے وای. دوه پښتنه لرم ترجی. قربان. غنی خان یو شعر دی چې یو ډوب په سمندر کې شو ملو شو. دا لږ باران کې چې وشم. دا د غنی خان شعر نه دی. دا جو غنی خان یو بل شعر دی مله پیغمبر ویل ګناه د کلمه دا غنی خان ویل ثواب. دا چا ویلی دا بکواس څوک کوي؟ تا لیدلی د غنی خان کتاب راواخله دا ستا په خوله څنګه راله ګلونو؟ دا اوس ورته وایي سرجي چې دا خو به داسې نه وي. داسې نه داړو د غنی خان شعرونه دینه دا چې هر چا ویلی دي بوسې باد کړي دي او دا شعرونه هم نه دي داسې بکواس دی. او جو هغه پیله شعر چې کوم هغه چې د هر چا شعر خو هغه تشریح مې لګه پکار. دا د هغه سې ګپ دی. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی؟ جناب علي السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب السلام علیکم. ستړي مشه په خیر تاسو څوک دی چرته نه؟ فلکنیاز خبرې کوم چې د تاروج بي بابي جدید دی. خدای چې فلکنیاز صاحب راغی فلکنیاز صاحب نن سبا ډېره کاپره شاعري شروع کړې ده. یاره جی هغه بزنیم جی. ها هغه فلکنیاز بل دی ټیک ده. هغه بل دی هغه ناز دی زمان نیاز دی هغه. بالکل د ناز او د نیاز فرق دی. ناز او د نیاز فرق دی. صحیح. څنګه تاسو ښه سات مخه دی؟ ډاکټر صاحب د الله احسان دی بالکل زما دا تلوسه وجه تاسو سره ما خبرې وشي. جی. او نو خو د کار نیم خو بس دا خبرې به ارمان دی. ډیره مننه کوم الله خوشاله لره. نو بس سلامونه مې منظور کړي. قربان خاد آباد اوسئ. د الله په امان جی د الله په امان. دا د غنی خان په نامه چې کوم شعرونه وویل شو دا بالکل د غنی خان شعرونه نه دي او تاسو دې ته ګورئ غنی خان ډېر لوی فلسفي او ډېر لوی صوفي او ډېر لوی شاعر او هغه چېرته داسې سپک شعرونه ویلی شي. خره کړو دې ته سوچ نه کوي. کتاب راخلی کتاب ګورئ نو بیا به دا مسلې نه پیښیږي. د کتاب سره چې چا ډزې کړي دا مسلې. السلام علیکم. کوم ملګري چې ټلیفون په لیکه را روان دي ایتار کلی وایو ګورو چې دا وخت څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم ستړی مشه مازلی او بډاګیره شهزاده مازلی ته هر کلی وایو ستړی مشه په خیر علي. ډېره زیاته استاد محترم ته په خیر علي ستړی مشه د نظر مشه. امین سره ستا. استاد محترم ډېره مدفعه بس دا خبرې دي چې بيزي ببرې دي نو. ډېر استاد محترم پروګرام ماشاءالله ډېر زبردست روان دی طبي نړۍ کنه. شکر دی. او نن خو پکې تا داسې ملغلره شامله که عزیز مانروال. ها جی ها. څومره خوند کوي یاره. جی. زیر چې چې کله سوشل میډیا کومه کنه. ها. او ما د شعر مخې سره ځان سره ډاونلوډ کوم دا مني. بالکل عزیز مانروال خو ډېر خوږ شاعر دی. او داسې یو ملنګ سړی دی چې ښه مزیدار صادر به په ولي چې پیدا به ګرځي ګوره. ها بالکل.
او دا جمالیات او دا رنګونه او دا ونې بوټي غرونه دې سره ډېره مینه ده ګورې. نو بس د فطرت سره چې د شاعر ادیب مینه نه وي نو بیا څه لیکي؟ هغه هم د دې مارغانو او د دې کارغانو نه شاعري کوي. جی دې روزګار څه کوي؟ د هیڅ روزګار نه کوي، بس ښه مزېدار خپل وخت تېرېږي. ښه ماشاءالله څومره ښایسته روزګار کوي. استاد محترم د اول یو دوه تپوسونه کومه. ارشاد. تاسو نه مونږ دا مونږ اورو که نه چې تاسو بار بار دا وایي چې شلمه پیړۍ. جی او د دې په مطلب هم لږ پوهېږې دا څومره عمر یو دا څنګه څه دې څه مطلب؟ سمه ده سمه ده سمه ده. ښه جي. او بله او بل زمونږ په دې مومندو کې بهترین ناول چا لیکلی دی؟ بهترین ناول یو ناول نګار دی، زه ګورم درته وایم بیا. ښه جي. زمونږ په مومندو کې چې کوم دی صحیح ده صحیح ده. او یو څو شعر دي که نه جی او دغه وایي چې صابر شاه صابر صاحب وایي څوک مې د جام ملګري څوک د غزل ملګري، څوک مې د جام ملګري څوک د غزل ملګري، زما په دې ښار کې بلحاري د محفل ملګري. واه واه واه. د زلفو سوري ته د سور انګار خبرې کوي، د زلفو سوري ته د سور انګار خبرې کوي، خو د حالاتو په غرمو نه دي د زغل ملګري. ډېره ده. د چا خپې ماتې وي د چا لارې تملا ماته وه، واه. د چا خپې ماتې وي د چا لارې تملا ماته وه، ما په تر څو پورې په ځان پسې راښکل ملګري. واه واه. ما له خو ټولو مرحالاتو حوصله راکړې، ما له خو ټولو مرحالاتو حوصله راکړې، ما نه خو تل په نیمه لار کې تښتېدل ملګري. واه. دلته پردي د چا د خپو زولنې نه جوړېږي، دلته پردي د چا د خپو زولنې نه جوړېږي، دلته خو هر سړي ته لار دی چې خپل ملګري. واه. او زمونږ د مستو اتړونو نه به تر څو لرې وي، زمونږ د مستو اتړونو نه به تر څو لرې وي، د ذات تیارو کې به تر کومې پټېدل ملګري. واه. او ښکلي که هر څوک برجن شي ستا پرې څه صابره، ښکلي که هر څوک برجن شي ستا پرې څه صابره، ستا د محفله که یو لاړ شي راشي سل ملګري. څوک مې د جام ملګري څوک د غزل ملګري، زما په دې ښار کې بلحاري د محفل ملګري. مازلي صاحب یو دا چې اوس د زه پوښتنې کوم یو دوه. ارشاد. اول خو دې راته وړاندې سوال ووایه څنګه و؟ دا لومړنی سمته و چې دا شلمې پیړۍ مطلب څه دی؟ شلمې پیړۍ مطلب څه دی؟ ټیک شو، بالکل صحیح ده. او دا شعرونه تاسو یې د چا دي؟ دا صابر شاه صابر. دا د صاحب شاه صابر. صاحب شاه صابر. صاحب شاه صابر. ټیک شو جی. ډېر خوشحاله شي، ډېر خوشحاله شي. جواب در کوم. د مومندانو ناول نګارانو خبره تاسو وکړو، کم شاعر چې د خپل نوم سره خپل قام نه لیکي نو پته نه لګي چې دا د کومې قبیلې سره تعلق لري. نو دې وجې نه مونږ دا نه شو ویلی چې کومو مومندانو ناول نګارانو ناولونه لیکلي دي، او مونږ خو ټول پښتانه یو حسابو. بیا د شلمې پیړۍ مطلب دا دی چې د 1901 نه واله تر 1999 پورې چې کوم وخت دی دې ته شلمه پیړۍ وایي، یعنې د 1900 نه بره شلمه شروع شي او تر چې بیا کله 21مه شروع کېږي نو بیا شل چې شي که نه 2001 چې دی د دې نه پس 21مه پیړۍ شروع شوې، یا د 2000 نه به مونږ حساب کو. او باقي چې دی د 19 د پاسه چې ده 1900 نه واله تر 1999 پورې شلمه پیړۍ ده. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب. سلام علیکم. فضل منان صاحب هرکلی ته وایو ما خو قابو ټلیفون بند کړی او ما وی که غږ نه راځي. ډېر مننه مهرباني ښی. ډېر د الله فضل. تاسو ښه؟ بالکل. د غني خان په باره کې دا شعرونه هر ځل خلک وایي نو دا ښه کوي؟ دغه ډېر بکواس دی، دغه بوسبادیان دي. بس مطلب چې دا ټکي ما استعمال کړ د غرض دپاره چې ماله پې خفګان راغی چې یاره خلک په دې هم سوچ نه کوي چې غني خان غوندې شاعر دومره کمزوری شعر ویلی شي. نه دا خو ډېر بکواسیان شعرونه دي، دا څه شعرونه دي؟ او دا شعرونه څنګه د دې خلکو په خوله راځي؟ نه دا واسې چېرته ټوټکې موټکې چېرته ډاکټري دي او هغه پورې تړلي دي. بالکل چې
او دا فضل کار دی دا بعد ته هم دا بعد ته پوس نه پکار دی سړي سره یو نیم سړي سره څه تاسو نه نو څه خو وای بس کنه یا څوک پلانټ کی څوک وته وای بس وک ټلیفون او دا تاسو کا دا تاسو کو په خپل نشي کولای په دیوږي مطلب چل وسره کوي بهرال چې داسې کمزور بد اخلاق ټکه پکې یا پکې د مذهب خلاف خبره یا پکې د روایتو خلاف خبره نو داسې شعرونه غټ شاعران نه وایي نه بالکل نه څوک هم نه وایي چې الک شعور پکې وینو او وایي نه بیخي دغه د وینو سړي صحیح وای چې باندې خو سړی بل ښکاري یاره یو سړی نه خو داسې شعر تاسو دا خو بله خبره ده کنه بېشکه خو بس دا یو نیم سړی سوچ نه کوي او بس یو کار کوي بس خدای دې هر چا له پوهه ورکړي سره موږ په خپل هم ناپوهه یو امین حیدر خان حیدر ته سلامونه وایم په ټلیفون مو سره خبرې کوم ښه جي ښه دی دا خو دی جوړ دی ټیک ټاک دی بس په خپله ښه چمتو دی خو موبایل او ریډیو د کار نه دی دله چېرته یو چنده کوو دواړه ریډیو ولالو ایمان ما سره دوه دي ګراغې زه وله د ریډیو ورکوم ما سره دوه دي د یو په ځای دوه یو وله ورکوم دا خو بوډا شوی ګرځي هم ډېر نه که نه نه بس هغه نه ګرځېدو والله موټر سایکل خو ښه تیز چلی ښه جي یو ورځ داسې چل شوی و چې د دوی په علاقه کې یو واده و هغې کې مشاعره وه ښه جي نو دی تورډېر ته مونږ دو تورډېر کې و هغه واده ځای نه ډاګونو نه ښه جي نو دی زمونږ نه مخکې شو بس والوتو چې والوتو نو موږ خو ټول مېلمانه پاتې شو مونږ نه لار غلطه شوه لار غلطه شو په ټلیفون مې ورته وویل چې ځان نه دې مشروط جوړ کړی دی او مشروط خو به ته یې خو ما ویل دا نن خو دې ځان نه څه بل شی جوړ کړی ته والوتې او دا هم نه وایې چې دا مېلمانه دې سره به څه کومه مېلمانه دې پرېښو او لاړې او ته لاړې که موږ دې ځنګل کې چوني وو زه چلې را سره وکړو ویل دا ټول تاوان به تا نه علمه بالکل نو په ټولو اورېدونکو ته سلام ویم وعلیکم السلام او یو دوه درې شعره به راته ویم او عزیز مانیوال په باره کې خو به زه دا ویم چې زه ډېر خوږ او پوس او ډېر نیازبین شاعر دی بېشکه دا د ډېرې ښکلې سندرې او غزلې او دغه دي دا ډېر پوس سړی دی واقعي زه یو دوه درې شعره ویم ارشاد مینا تل په مونږ د دې دنیا نه سترګې واړوي مینا تل په مونږ د دې دنیا نه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما او ستا نه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما او ستا نه سترګې واړوي یار په هر محفل کې څوک ژوندي کی څوک بې رخه کی یار په هر محفل کې څوک ژوندي کی څوک بې رخه کی چاته سترګې واړوي د چا نه سترګې واړوي چاته سترګې واړوي د چا نه سترګې واړوي خلق به څنګه زما او ستا نه سترګې واړوي مینا تل په مونږ د دې دنیا نه سترګې واړوي دا خلق به څنګه زما او ستا نه سترګې واړوي زه څومره په ګرانو لارو دې کوڅې ته راشمه زه څومره په ګرانو لارو دې کوڅې ته راشمه ګوره مانه څنګه په اسانه سترګې واړوي ګوره مانه څنګه په اسانه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما او ستا نه سترګې واړوي ننا داسې نه ده چې زړه کې زما ځای نشته ننا داسې نه ده چې زړه کې زما ځای نشته
وزړګي دا خو د حیا نه سترګې واړوي وزړګي دا خو د حیا نه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما ستا نه سترګې واړوي څنګه یې رسوا کړم ټول جهان ته یې په ګوته کړم څومره یې رسوا کړم ټول جهان ته یې په ګوته کړم دا خو محبت دی چې زما نه سترګې واړوي دا خو محبت دی چې زما نه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما ستا نه سترګې واړوي مینا تل په مونږ د دې دنیا نه سترګې واړوي دا خلک به څنګه زما ستا نه سترګې واړوي ډېره مننه جي صابر ملنګ تم سلامونه ټول اورېدونکو ته سلام خوشحاله شئ ډېره مننه دا ښاغلی فضل منان چې موږ سره په ښایسته غږ کې ښایسته کلام شریک کو غنی رحمان د فیسبوک په لیک وایي چې غر د اباسین مخې ته هیڅ نه وي دا ډېرې وړې وړې خبرې دي محمد قاسم وایي چې په خاموشۍ چې مې ادبار د سعادتوب په خاموشۍ چې مې ګمان د سعادتوب نه کې چې اباسین کله ژور شي نو له شوره وځي اسلام غنی ورکزی وایي چې السلام علیکم سرجي پروګرام د اورم ډېره مزه کوي مننه ظاهر حیران سلامونه کوي او وایي څنګه یې ښه یم د الله فضل دی وایي چې څه اپیل دی چې لږ حالت را باندې راغلی مطلب د دعا اپیل کوي چې یاره لږ ښه نه یم الله دې ښه کا الله دې د باندې فضل وکړي او الله تعالی دې د رنځونو بیمارو نه ساته اسلام غنی ورکزی وایي چې کالر ته پکار دي چې بې مقصده خبرو نه ډډه وکړي ډېره مننه ګورو چې دا وخت څوک دی کالر السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم څنګه یې دا الله فضل له ستړي مې شي په خیر علی په خیر اوسئ بس جی خورجان څه به وایې بس شاعري خو مې ډېره خوښه ده ښه جي هر پروګرام کې بس تاسو شاعري اورم او ویم هم درته چې خوښه مې هم ده جی او بس تاسو نه زده کړه کوو لکه باسم چې زه ویلی شم خو لیکلی نه شم لیکل مې نه دي کړي لکه سکول مې نه دی ویلی نو لیکلی نه شم د لیکلو را سره بیا څوک دي ځان سره یو شعر جوړ کړم خو هغه لیکل راته ګران دي بیا په موبایل کې ریکارډ کوئ د ځان سره که نه بیا به څوک چې میلاویږي بیا به لیکي ته ها او چې ځان سره ریکارډ کوئ یا نږدې ملګري هم څوک یي هغې ته په میسج کې لیږئ نو د هغې سره به هم وي او ستاسو سره به هم وي ښه جي جی او بله دا خبره مې کوله چې د روح د شعرونو ویلې نو دی لکه زما په خیال کلمه هم ده نه ده ویلې دی چېرته د کلمې په لاره هم نه دی تللی ځکه چې داسې شعرونه ویل خو دا خو ډېره ناروا ده لکه ما غوندې انپړه چې پرې پوه شوله چې د دغه ګستاخي ده پکې د پیغمبر علیه السلام نو هغه څنګه دی داسې شعرونه ویي بس دا بدبخته خلک دي او په دې باندې عمل خپل سوچ سمت سره لکه کار کول پکار دي خپل سوچ نه کار اغوستل پکار دي بېشکه بېشکه بس ټول اورېدونکو ته سلام او تاسو الله هم خوشحاله رخورې ښاده او آباده اوسې آباد اوسې الله په امان ډېره مننه ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام او ملګری د لاسو نه ووتو د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ وخت پوره شوی دی د هغې نه به مونږ د اجازت اخیستو په تکل کیو لږې دمې لوري ته به ځو او د دمې نه پس به بیا خپله خپرونه جاري ساتو ستاسو ټلیفونونه به راځي مونږ به انشاءالله اورو ستاسو ایس ام ایس هم ګورو د فیسبوک په لیک هم زه نظر ساتمه نو ستاسو د ټولو محبتونه په سر سترګو خو د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو انشاءالله تعالی تاسو مونږ سره یې مونږ تاسو سره یو